څومره پرویزیان او منکرین حدیث چې دي کنه، ټول قرآن کې د صلات ټکی چې راشي د منځ مسالې دې د پرویزیانو نه بالکل لار ګودر خطا کړ دې، لار ګودر ډیر تاویلات کې، حج بدل کو، زکات بدل کو، عقیده بدل کړه، معجزات بدل کړل، لیکن د صلات دا قرآن تفصیلی کړی دی او مجمل کړی دی. دی کله وی د صلات معنی اقامت الدین ده، خو اټکه بیا مره ته خخشي چې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. مختلف شبهات کی پرویزیان، دی وجنا منکرین حدیثو کې چې څومره ډلې جوړې شوې دي د هغه ډلو یو وجه دا ده چې د صلات په معنی کې تقسیم شوې دي. غلام احمد پرویزو هغه اول وی چې 15 واړه مونږ زمانه، بیا وی دا شی ټیک نه دی، 3 مونږ دي بس، بیا وی 2 مونږ دي اقیم الصلاة لدلوک الشمس. تمنا عمادی منکر حدیث دی، هغه په دې مسله یو کتاب لیکل دی نماز پنجگانہ کا قرآنی ثبوت. خود منځ معنا د دینه ګډه وړه ده، خو ډیر گمراه پرویزیان چې راځي نو دې ټکی راځي وي د صلات معنا د اقامت الدین. صحیح شو، یو معنا د متعین کړه، صحیح ده. یو سوال دا دی چې تمام امت عرب او عجم اغي د صلات معنا صرف اقامت الدین نه کوي، بلکې دا عبادت 15 وخت داته مراد لی. خو که هر ځای کې د اقامت الصلات نه مراد اقامت الدین او اسلامی نظام وی، نو یو سوال دا دی چې د اقامت الصلات نه بعد د زکات دا ټکی سره راوړي، یقیمون الصلاة ويؤتون الزکاة، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. که صلات او کچر صلات اقامت الدین وی، خو په اقامت الدین کې خو زکات رادن نشو کنه، دا زکات بیا رستو ولې ذکر کړي، دا یو مرکزی پوینټ دی پدې. دویم سورۃ المائده براواړه او دا پدې قران کې دی پرویزیان چې دوکه ورکی منکرین حدیث نو پدې ټکی ولډر زور ورزي وی قران تراشه وای منکرین حدیث بزه داسې راکاګم چې زب وته هم چې قران تراشه ودې بن راځي. سورۃ المائده شپږم آیات راواړه، شپږم سپاره. په سورۃ المائده کې شپږم سپاره کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. اے ایماندارو کله چې منځ ته ودرېږئ، اذا قمتم الى الصلاة اراده د ودرېدو کې مانځه ته، فاغسلوا وجوهکم نو مخ وینځئ، خپل مخونه وینځئ. دا یو معنا شو د اهل سنت. دی به معنا څنګه کې اذا قمتم الى الصلاه کله چې اسلامی نظام ته ودرېږئ نو فاغسلوا وجوهکم مخونه وینځئ. نو اسلامی نظام ته ودرېدو په ټیم کې د مخونو وینځلو سمانا ده. دویم دلته ته د اقامت الصلاه معنا وکا، دلته یقیمون الصلاه نو اذا قمتم الى الصلاه ویلې. دویم بیا فرمای وایدیکم لا سنم وینځئ. نو مونږ خو د دین او داس مرادلو خو چې ته چې اسلامی نظام ته ودرېږي مخ خلاص بو کې اول به مخ وینځي بیا به لاسونو وینځي. څومره لاس به وینځي دا خبرم په قران کې نشته، د مخ حدود کم دي کم به وینځي دا خبرم قران کې نشته. بیا الله فرمایي وامسحوا برؤوسکم، مونږ معنی کو د منځ نه مخ کې با خپل سر باندې مسحو کې. منکرین حدیث وایي چې اسلامی نظام ته ودرېږي سر به مسکه، وامسحوا برؤوسکم دا د سور سر مسله او څنګه ده او سره پاره ده اسلامی نظام سره د سر د مسی سره تعلق دی. دی خبرو سره ډیر منکرین حدیث الله په هدایت کړل چې یاره واقع دا خبره خو غپ ته چې را دی کمل صلات معنا کوي. بیا الله فرمایي وان کنتم جنبا فطهروا، کتا سو په جنابت کې او منځ ته ودرېږي نو بیا صرف په اودس کار نه کېږي، فطهروا بیا پوره پاکي حاصله کې او لامبه. نو اسلامی نظام ته د لامبلو څه معنا ده؟ بیا الله فرمایي وان کنتم مرضى او على سفر، که تاسو بیماران یې او صلات کوئ یا تاسو په سفر کې او منځ کوئ
دا خود اهل سنت معنی شو. او دی معنی کوي کله چې تاسو په سفر کې یا په بیماری کې اسلامی نظام قائموي، فلم تجدوا ماء او ابنوي فتيمموا صعيدا طيبا، نو د منځ نه مخکې په پاکه خوره تیمم وکړي. مونږ خدا معنا کوو اهل سنت، خو دی وی اسلامی نظام چې قائمین او په پاکه خوره باندې تیمم وکړه. هر منکر حدیث توایا دا څنګه صلات دی چې دینه مخکې به تیمم کې؟ دا څنګه اسلامی نظام دی چې دا په مرض کې او په سفر کې مرضی؟ ځکه قرآن ویلی دی وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، بیا وی فلم تجدوا ماء وبنمومه فتیمموا صعیدا طیبا، تاسو تیمم وکئ په خوره باندې تیمم وکئ. دا څنګه اسلامی نظام دی؟ دا څنګه اقامت الدین دی چې دې ته به سړی په خوره باندې اودس کوي، تیمم به کوي؟ او بیا فرمای فامسحوا بوجوهکم وایدیکم، په دې خوره باندې چې لاس وخی نو بیا هغه لاس په مخ باندې راخ کې او په لاسونو باندې راخ کې. دلته چې سوچ کم منکر حدیث کړی دی، الله سبحانه وتعالی هغه ته دا خبره نصیب کړی ده چې دا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، دې ته تیمم وایي. دا د منځ دپاره کولی شي. منځ 5 وخته دی، په هغې کې سهار 2 رکاته دي، ماسپښین 4 رکاته دي، ماښام او مازیګر 4 رکاته دي، ماښام 3 رکاته فرض دي، ماسخوتن 4 رکاته فرض دي. دا ټول خبره قرآن دې ته بار بار دعوت کوي، خو وضاحت سره نه دی کړي. دې ته مسلمانان او د قرآن ظاهر محتاج دی، او دې ته حدیث ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بعضی منکرین حدیث چوټ انکار کړی چې د سره صلات په معنی د منځ اړو دی نه، نو هغې نه هم لاره خطا شوې د ملحدین شو، مستشرقین شو، اسلام نه منکر شو. بعضې داسې و چې هغې وی دا صلات شته، خو دا 5 وخته نه، دا چې د هر ټایم وکړو. نو هغه هم فساو شوی دی چې یاره دا خو دې ته د اودس خبره کړې ده. او فلم فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم وایدیکم، دا طریقه څنګه ده؟ خامخا به سنت ته دی چې سنت ته ځي نو مونځ 5 وخته دی. نو پرویزیان او منکرین حدیث خو یاد دی دین نه بالکل ووړي، ملحدین او مستشرقین شي، یا الله تعالی ذهن کولاو کی. دا خبر یاد ساتي د صلات یو معنا ده نه. صلات د دعا په معنا باندې راځي، صلات د استغفار په معنا باندې راځي، صلات د رحمت په معنا او د شاباسي په معنا باندې راځي، صلات د اقامت الدین په معنا باندې راځي، او صلات په معنا د فرض منځ 5 وخت منځ په معنا باندې هم راځي. که اسلامی نظام ته صرف مراد شي نو منکرین حدیث دې ځکه هریانیږي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله او ملائک دواړه په پیغمبر باندې صلات کوي. نو داسې معنا به څوک ومني چې الله او ملائک دواړه یا ټول په د الله په نبی باندې اسلامی نظام کوي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، ای ایماندارو تاسو هم په ولې اسلامی نظام ورولې؟ د صلات منکرین حدیث هم دا مني چې یو معنا نه ده، مونږ هم دا منو چې یو معنا نه ده. او که څوک دا یو معنا د صلات کوي دا ظلم کوي. د صلات خپل معنی دی، او یو معنی دا ده دا 5 وخت مونځ، دې ته اقامت الصلات وي. دارنګي قرآن کې الله فرمای ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. مونږه معنی دا کو چې د مونږ خپل وخت باندې فرض دی. منکرین حدیث وای اسلامی نظام په خپل وخت فرض دی. دا معنی به څه معنی؟ دارنګي الله تعالی د دې صلات باره کې فرمای فول وجهک شطر المسجد الحرام. د اسلامی د صلات د پاره خپل مخ مسجد حرام طرف ته واړوه. نو دا معنا به صحیح شي چې منکرین حدیث وایي چې د اسلامی قانون ټیم کې مخ مسجد حرام ته واړوه. ته چې دا 2 رکعاته مونځ هم کوې نو ته به مخ مسجد حرام ته اړې. نو که مونځ صرف اقامت الدین معنا شي او اسلامی نظام معنا شي نو څه معنا ده چې فول وجهک شطر المسجد الحرام، خپل مخ د اقامت الدین په ټیم کې مسجد حرام ته واړوه. اسلامی نظام سره مسجد حرام ته مخ کولو معنا څه ده؟ دغه رنګي
د قصر حکم الله سورۃ النساء 101 نمبر آیات کې کړی دی په قران کې. الله فرمایي بخاری کې نه، مسلم کې نه، ترمذی کې نه، ته خو به وایې چې دا د ایرانیانو کتابونه دي. قرآنی صلات ته راشه د پرویزي بچیا. قرآن کې الله فرمایي اذا ضربتم فی الارض، کله چې ته په موټروی روانې او په سفرې، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، اس ګناه په تاسو نشته که تاسو په صلات کې قصر وکړئ. نو په اسلامی نظام کې د قصر څه معنا ده؟ زمونږ د اهل سنت خدا معنا ده چې څلور رکعاته فرض مونږ دی او ته په سفر روانې 2 رکعاته فرض وکړه، سنت د ته معاف دي. قصر فی الصلاة دی ته وایي. خو ته به د دې څه معنا کې چې ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، دلته خو اقامت الدین شتم نه، ځکه ته د کافر نه یریږي. نو د صلات څه معنا شوه؟ دارنګې ان تقصروا په صلات کې د قصر څه معنا ده؟ دا منکرین حدیثونو قرآنی سوالات دي. دارنګ الله تعالی فرمایي حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا علی الصلوات، په منځونو باندې خیال ساتي، حفاظت کوي. والصلاة الوسطى اسلامی منځنی اسلامی نظام ته مراد ده. پرویزیان بس معنا کوي صلات الله په قرآن کې دومره خور ور بیان کړی دی چې د منکرین حدیثونه بالکل لاره خطا کړی دی چې موږ د صلات څه معنا وکړو. که ته صرف اقامت الدین معنا وکړې نو پریشانه کېږي به. دا صلات الله په قرآن کې په داسې انداز ذکر کړی دی چې ته قرآنی صلات منې نو ته به بخاري او مسلم او ترمذی ابن ماجه ابو داود خامخا منې. که ته قرآنی صلات نه منې نو بیا به ته بخاري او مسلم هم نه منې او دا قرآن به هم نه منې. دارنګ الله تعالی فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. مونږ معنی کوو مونږ ته منځ دی کېږي، دی به دا معنی کوي چې لا تقربوا الصلاة اسلامي نظام ته منځ دی کېږي. نو اسلامي نظام ته منځ دی کېږي د دې څه معنا ده؟ وانتم سکارى د نشي حالت کې حتى تعلموا ما تقولون. منکر حدیث ته وایي دا ما تقولون څه شی دی چې په صلات کې خلک وایي. اسلامی نظام کې بس شی وي ما تقولون نو څه مراد دی؟ ما یو منکر حدیث سره په دې یو آیت خبره کړې و، ما تقولون څه شی دی؟ که ته صلات ومنیم 2 رکعاته 4 رکعاته، ما تقولون دا څه شی دی چې ته به په دې صلات کې وې؟ دا خو قرآن دی، بخاري او مسلم هم نه دی چې دا بانو کې چې د ایرانیانو پکې ما تقولون راایستلی. لا تقربوا الصلاة بس معنا کې د ما تقولون. هغه منکر حدیث توبه وباسل وي بالکل زه قرآنی صلات منم او زه بخاري او مسلم د قرآن تشریح ګڼم. دارنګ الله قرآن کې فرمایي اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. د دلوک الشمس په ټیم کې اسلامی نظام قائم کې کنه ماسپهین کې او دارنګ په ماخام کې ته مونځ کې دلوک شمس او لیل. دلته کم اقامت الدین مراد ده؟ ټول منکرین حدیث ته دی جواب نشي کولی د الله په فضل. مونږه کتابونه کتلی دي، مونږ وسره مجالس کړي دي، یو قدم مخکې نشي تللی. سورۃ النور کې الله فرمایي من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء. د سار د منځ نه مخکې او د ماسختن د منځ نه پس ماشومان د کورونو ته نځي. دا کم صلات دی چې د ماسار مون مخ کې څه مطلب؟ او دا څنګه سحر ماخام او ماسختن دی چې داغې نه پس عشاء راځي من بعد صلاة العشاء. دا معنی بشي چې د اسلامی قانون د قائمېدو د سار او د ماخام دا کم اسلامی قانون دی چې سحر قائمیږي او ماسختن قائمیږي؟ لار د دې خلکو نه ورکه ده. خو فتنی دي دا خلک عالمانو لم ناراضي، قرآن حدیث هم صحیح نه مطالعه کوي، نو بس په دې فتنو کې شکار شي ویره مونځ نشته. دارنګ صلاة الخوف سورۃ النساء کې ذکر دی 102 نمبر آیات دی. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. کله چې ته په دې خلکو کې موجودی فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ او جنگ شروع دی. ګوره اسلامی نظام لا نشته، جهاد کې اسلامی نظام کمزی نو بیا په جهاد کې دوران قتال او دوران جنگ هم ته مونږ قائم کا او طریقې داخی چې فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. کله چې په دې صلات کې ته سجدي لړ شي نو دا لومبي رکعت والا دستا شاته وی
نو دا اقامت الدین کې دا سجده کم دا او دا تا پس خلق څنګه ولاړ دي دا کم اقامت الدین دی چې ستا شاته به خلق او تا سره به سجدې ته ځي دا صلات په قران کې کم ځای دی د سجده کې بسوي دا ټکي قران کې کم ځای دی دی ټکی د منکرین حدیثو دیوالونه مات کړي او په دغه ټیم کې ولتعت طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك دوی مډله د مجاهدینو د راشي لم يصلوا چې اغي لاړم بي رکعات کې تاسو سره مونږ نه دی کړي دلته لم يصلوا سمانه چې اغي اسلامي نظام نه دی قائم کړي فليصلوا معك دویم رکعات کې تاسو سره دا نور مجاهدین شو دا لاړم بي رکعات والا دی واپس کی دا د جهاد مونږ دی اوس دینه به ته کم مونږ مراد لري دی مونږ کې به وېسو دا په قران کې کم زیدي او که صلات صرف د اقامت الدین په معنا شي نو دلته د لم يصلوا فليصلوا معك سمانا ده دلته په اقامت الدین کې د سجده سمانا ده دی سره دا سخت پریشان دي نه پوهیږي چې وسه سهل د دې خبرو راو باسو دارنګي سوره جمعه کې الله فرمای اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله د جمعې پر ورځ چې د منځ د پاره आवाज وشي پرويزي توای اقامت الدین د پاره د جمعې پر ورځ आवाज تاسو کله کوي په دې آیت وته عمل څنګه لنډه دا قران کې آیت ته اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه आवाज ترجمه دا کله چې आवाज وکړي شي د صلات او د منځ د پاره پرز د جمعې فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع نو ټول د الله یاد تر منډه کې او بیغ غستل خرڅول پرېګ دی دا خدا اهل سنت معنا ده ته دلته د صلات نه څه مراد اخلي او د دې صلات د پاره د دې ندا نه څه مراد ده چې اذا نودي للصلاه کله چې आवाज وکړي شي دی आवाज کې ته څه وې دا आवाज په قران کې چرته د مشره او می یوم الجمعه د جمعې په ورځ ویل دي خو وخت نه دی خول دا आवाज به څه ټایم کې دا ټایم په قران کې چرته لري یا پریګ دا په قران کې آیت د اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اے قرانست نیچری طبقی ته د قران په دې آیت عمل څنګه کې تما پوهه کله دی وجنه دا خلق د قران نم لاړل منکر شو بیا دی یو باندې دا کوي ویره مونږه اسلامی نظام چې د صلات د مراد والی وي تاسو د اسلامی نظام نه پټیږي جهاد نه پټیږي او خلکم جمعات کې په عبادت راوستل سوال دا چې ته د صلات د اسلامی نظام مراد اخلي دومره بعید او دومره تضمنی یا دومره چې کم دی مجازي معنی ته ولېږي د اسلامی نظام د پاره خو صفا آیتونه قران کې شته او د تمام امت دا مني چې په دې امت ضروری دی چې د الله قانون په ځمکه نافذ کړي په مسلمانانو او بیا په اسلامی بادشاهانو دا ضروری دی دا غیر لپاره خو الله قران کې ویلي دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله دا صفا آیاتونه شته کنه چې کله صفا آیاتونه شته چې ان اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله په تمام دنیا اسلام راشي چې کله دومره صفا آیاتونه د اسلامی نظام د پاره شته نو تبیا دومره بعید لری لری آیاتونه اسلامی نظام ته ولې راتاوي داغه خپل آیاتونه شته پته لګي ستا کار اسلامی نظام سره نه دی ته د مسلمانانو نه د قران فهم ختمول غواړي ته د صلات او د منځ معنی ختمول غواړي ته جمعتونه تشول غواړي ته خلق د عبادتونه اړول غواړي ته د قران او د حدیث د حلیه بالکل ختمول غواړي بل وجه نشته کبل وجه وی خو هغه وایا کستا معنی دی چې ته اقیم الصلاه نه هر ټیم اسلامی نظام مراد لري چې په اسلامی نظام معنی نو جواب دا دی چې د اسلامی نظام خو صفا آیاتونه شته هغه معنی خو په چا پټه نه ده خو د صلات چې کوم خپل معنا ده بل دا چې تا ته صلات کې داسې آیاتونه وخول چې دا غین اسلامی نظام مراد اخلي بیا د صلات معنی ټیک کیږي نه دارنګ ان الله وملائکته یصلون علی النبی کم دی د صلات معنی په اقامت الدین نشي کولی خو صحیح خبر دا اقامت لغوي معنی د اقام شی یو شی برابرول قائمول درست کول او پابندی کول اقامت الحدود حدود قائمول اقامت الشهاده گواہی برابرول اقیم الوزن بالقسط نو د اقامت الدین واضح معنی منځ د ضمنی او مجازي معنی مختلف کې دي شي
بل خبره ده چې ته د صلات کومه معنا کې نو دا خو ستا د غلام احمد پرویز او د منیر شاکر او د سرسید احمد خان او د عبدالله چکړالوي ذاتی معنا ده د تمام امت او د باسند صحیح احادیثو مقابل چې کله باسند صحیح احادیث نه دی قبول کله تمام امت عمل نه دی قبول په صلات کې نو د غلام احمد پرویز او د منیر شاکر او د عبدالله چکړالوي تشریحات څنګه معتبر شو چې تمام امت دی باب کې مردود دی نو د صلات د معنی لپاره په سید احمد خان ولي وحی شوی را په جاوید احمد غامدی ولي وحی شوی را دام بیا نه دی معتبر دارنګ کته و چې یره د صلات زمنم نو بیا د سوال د دې رکعاتونه په ولاړه بسوي په ناسته بسوي صلات به شروع کې د سنا ختمه به بسو دا ماتیږي پسو د دې ټول خبرو د پاره ته به مجبوره کېږي چې قرآن او احادیث د رسول الله علیه السلام دواړه به مانی د دینه بغیر تاسو سره بل لار نشتا او دی احادیث ته دعوت قرآن ورکړه دی نو ته چې حدیث نه مانی دا ته قرآن نه مانی منکر حدیث منکر قرآن دی د قرآن ظاهر آیاتونه نه مانی